بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو امید ساتم چې تاسو ټیک ټاک پې کتونکو خبرې ترې کوو. تاسو زموږ په دې سایټ کې د شناختی کارت ګورئ. د ډېر وخت نه چې کوم دی نو ملګري دا راسنډ کوي. مننه یې کوو، خو هغه په لاهور کې دی، خو په کراچۍ کې دی، او خو په بلوچستان کې دی، خو چې پښتون دی او د 400 ورته پته لګي چې یاره په دې شناختی کارت کې پته 400 ده، نو موږ ته رالیږي چې یاره هغه به شیر کړي. دا شناختی کارت چې کوم دی دا کس د 6 میاشتې مخکې چې کوم دی ته حادثه راغلې وه، او هغه ټیم کې موږ دا شناختی کارت شیر کړو، او بیا د 400 د اتمانزو اوسېدونکو او خپلو ورثو ته چې کوم دی نو دا ناش ملو شو. نو په دې خو مې تاسو سره دغه خبره شریکوله چې مننه کوم ستاسو چې تاسو موږ ته دغه شانتي انفارمیشن راکوئ، او هغه بیا موږ دلته د خپل علاقې د ضلعې د خلکو سره شیر کوو، د هغې چې کوم دی نو بیا خلکو ته پته لګي. خو صرف تاسو به دې لپاره پریشانه یې، اندېښمن به یې، چونکې دا چې کوم دی نو د دې کس چې کوم دی هغه ملو شوی دی. دویمه زموږ چې کومه ایشو ده نو تاسو په دې سایټ کې دا تصویران ګورئ. دا زنانه دي، وي دا د زنانو ګینګ دی، او دا کورونو ته لاړ شي د منیارۍ په بهانه باندې په زنانو باندې منیاري خرڅوي. بیا د کور ماحول ته ګوري، خو ګڼه ګوڼه نه وي، نو 2-3 وي، نو څه پکې اخوا لاړ شي، یا زنانه مصروفه کړي وي، یا چې کوم دی نو یرغماله کړي وي. دوی د کور نه وي ماشوم تختی، دوی د کور نه کالي او وغیره وغیره چې څه ورته میلاویږي نو هغه وړي. نو داسې قسمه زنانو خو هم خیال وساتئ. زموږ په دې علاقه کې د پولیس په وردو کې چې کوم دی نو غلاګانې وشوې، د اختر پشپه شوې وه، بیا په نسته کې شوې وه، نو دغه شانتې پیښې الریډي مخې ته راغلي دي. خو په دې زنانو باندې ضرور نظر ساتئ. ضروري نه ده چې هره زنانه د دغې غلا په نیت باندې روزي، خو د دې باره کې دا ویل کېږي چې دا زنانه کورونو ته لاړې شي، او کورونو نه چې کوم دی نو بیا غلاګانې کوي، او دغه غلا چې کومه ده نو دا د کور لپاره نقصاندېخ ده، یا ماشوم وړي. او دا به موږ الریډي کتلي وي چې د هسپتال نه د نرسې په شکل کې ماشوم چې کوم دی نو غیب شوی دی، پټ شوی دی، پیسو حساب کتاب ورسره شوی دی. داسې د نورو ځایونو نه چې کوم دی نو دغه شانتې ماشومان غیب شوي دي، د زانګونه وړي، او بیا هغه چې کوم دی نو بار خرڅوي. داسې ډېر خلک چې کوم دی نو د ماشومانو د اولاد نه محرومه دي. الله دې هغوی له اولاد ورکړي، خو چې اولاد نه وي دا ډېره مظلومه طبقه ده. دوی داسې خلک موږ سره رابطه کوي چې هغوی په کروڑه روپو چې کوم دی نو هغوی ماشوم اخلي، هغوی پسې خپل جایدادونه لیکي، او د چا لوریانې وي زامنې په کار وي، چا زامن وي لوریانې په کار وي، نو دا چا د سره اولاد نه وي د هغه وارث په کار وي. نو دا قسمه پیښې خو هم رامنځته کېږي، خو دوی ورسره په دوی دا تور دی چې دوی غلاګانې خو هم کوي. نو د دې چې کوم دی نو ډېر زیات چې کوم دی نظر ساتئ. بل چې کوم دی دریم زموږ کتونکو په مفتي صاحب باندې زموږ او ستاسو د ټولو زړه دردېدلی دی، خفګان پې څرګندوو، ډېر زیات پې خفه یو، خو مر حق دی. د دې دنیا نه موږ ټول ځو. څوک به چې کوم دی نو څوک په دغه شانتې په حادثه کې مري، څوک به چې کوم دی نو په مختلفو رنځونو کې مري، څوک به د 14 نه ښکار کېږي، او مرګ چې ویبانه نه وي نو مرګ به نه وي. نو موږ ټول به د دې دنیا نه ځو، خو الله دې کړي چې موږ په ایمان سره د دې دنیا نه لاړ شو، بیا هم دغه شانتې جنازه چې کومه ده هغه نصیب شي. کومه جنازه چې د مفتي صاحب نصیب شوله، او هغه به خپل دغه کې ذکر هم کو چې زما جنازې له به راځئ او که نه. نو الحمدلله موږ ټول دغه جنازې له چې کوم دی نو هغه تلي وو، او په دغه جنازو کې په زرګو خلکه چې کوم دی نو هغې ګډون وکړو، او دغه بختور خلک وو چې دغه شانتې جنازې له لاړل. موږ هم د خلکو نه چې کوم دی دغه توقع ساتو چې زموږ په جنازه کې خو هم دغه شانتې شرکت وکړی شي، نو دا به زموږ دپاره د فخر خبره وي. نو ټول به موږ د دې دنیا نه ځو، د آخرت تیاري په کار ده. دغه 2.5 ګزه ځای چې کوم دی نو تیاري په کار ده. زموږ اصل مقام چې کوم دی هغه دی، او هغه نه ختمېدونکې دنیا ده، او فاني دنیا ده. 10 کاله، 20 کاله، 30 کاله، 50 کاله، 80 کاله دا ژوند دی. او جون کال چې کوم دی دا روژه لاړه، بل به بیا روژه راشي. الله دې کړي چې زموږ پکې نصیب وي چې دغه روژه کې موږ په خپل رب باندې خپل ځان وبخو. دې روژه کې زموږ نه ډېرې زیاتې کوتاهۍ شوي دي، کمۍ شوي دي، هغه شانتې عبادتونه مو نه کړل. نو کتونکو په دې باندې عمل وکړو، او دا خبرې چې کوم دی نو په خپلو ذهنونو کې، په خپل بدنونو کې، په خپله وینه کې چې کوم دی نو هغه واچو چې مسلمان یو، کلمه م ویلې ده، نو په موږ باندې دا هر څه چې کوم دی نو بیا فرض دي چې موږ د خپل خوږ نبي حضرت محمد صلی
الله علیه و آله وسلم په سنتو باندې ځان ورسو او هغه زموږ دپاره مشعل راغ دی او دغه موږ د خپل ژوند برخه جوړه کړو او خو موږ په خپلو ګریوانونو کې سر ښکته کړو او موږ خپلې غلطۍ د ځان سره نوټ کړو نو انشاءالله حالات په ډېر د ښې طرف ته لاړ شي. خو موږ وایو یاره هغه پلانکې غلا کوي پلانکې داسې دی پلانکې چې کوم دی نو ماله څه راکوي نو لحاظه د دې په بدله کې ته زه غلا کوم نو په آخرت کې چې کوم دی نه بچي په کار راځي نه مور په کار راځي نه چې کوم دی ښځه په کار راځي او نه دغه خانان په کار راځي او نه دغه لیډران په کار راځي خپل عمل هم په کار راځي. نو دې ټولو خبرو چې کوم دی نو خیال وساتو. دغه 3 ټاپک د سره په دغه پروګرام کې موږ شریک کړل. انشاءالله د بل ټاپک سره بیا حاضرېږو. ډېره مننه.